کلذی یا پشان د هغه سړي مر علی قریة چې تیر شو په یو کلي باندې وهي خاویة او هغه پریوتی وو على عروشها پچتون خپلو قال نوی ویل انا یحیی څنګه بجوندی کړي هذه الله دا الله بعد موتها پس د مړ کېدلو د دینه فاماته الله بیا اغلا مرګ ورکړو الله 100 عام سل کالا ثم بعثه بیا دوباره ژوندې کړو هغه قال الله ویل کم لبست سمر مودا تیر کړتا قال هغه ویل لبست یوما ما مودا تیر کړه یو ورځ او بعض یوم یا صحیح صدر وزي قال بل لبثت وفرمایل الله بل لبثت بلکتا مدت رکړه 100 عام سل کالا فانظر پس وګورا الى طعامك خپل خوراک تا وشرابك او خپل څښاک تا لم يتسنه چې ندي څښا شوي وانظر الى حمارك او وګورا خپل خرطا ولنجعلك او چې مون جوړ کړو تا آیتن نخا للناس خلق دپارا وانظر الى العظام او اگورا اڈکتا کیف ننشزها سنگ یوزیکو هاغا ثم نکسوها لحما بیا اغندو اغیتا غوخا فلما پس هر کله چې تبین له واضح شو اغتا قال اعلم ویل زپویم ان الله على كل شيء قدير چې الله په هر چیز باندې قادر دی واذ قال ابراهيم او هر کله چې ویل ابراهيم عليه السلام رب ارني ازما ربا وخيماتا كيف تحيي الموتى چې څنګه با ژوند کوي ته مړی قال الله فرمایل اولم تؤمن آیا استا یقین نشتا قال هویل بلا ولنا ولكن ليطمئن قلبي لیکن د پاره د دې چې زما د زړه تسلی وشي قال وی فرمایل فخذ 4 من الطير پس انیسا سلور د مرغانونا فصرهن الیک پس بلد کړه هغوی
د ځان سره ثم اجعل بیا کیږده علی کل جبل په هر غر باندې منهن جزءا د هغوی نه یوه برخه ثم ادعوهن بیا آواز وکړه هغوی ته یأتینک سعیا نرابشی هغوی تاتا پمنڈا وعلم او پویشا ان اللہ عزیز حکیم چی اللہ غالب د حکمت خاوند